یو کتاب دی کتاب الاغانی دا علامہ ابوالفرج اصفهانی 15 جلد کې نو د ډوبي د دویم جلد نیمه حصہ اخره د مجنون او د لیلا بیان لکه قیس د بنی عامر نو په نجد کې تیر شوی دی عبد الله ابن عمر دی دلی تابعی دی معمولی سړی مده او په شخصي یو مثال پاتې شي هم په پښتون فارسی عربی ټولو کې لیلا او مجنون یادی غریب سړی ګډبا لیلا ګډبا نه خزره سره بادشاہ لور نه د بنگلو سیدون کې لګړي چې له به تاونه عرب خو غریب خلک تور دي خړ رنگ اګړي چې له چې سره نا بس واسو پودړه خدامو دا یو په نظر کې ونه پاو پوهه نو په خپل دا مجنون نوم قیس دی او لوی شاعر دی د بلا بچی او ډیر خيار خو بس په یو عشق کې مبتلا کړو کتاب دا کی وی او قصه کی دا په نقل په سند نقل کوي حدثني فلان فلان یو ځل مجنون د لیلا د کور طرف روان خو په لنګ او خروان نو په دې ساو کې پټولو ساو کې د بچو سره زیاته مینه د اوخوي ګډم په خپل بچو خپکیږي چې لیم چرګم وام سپیم کوترم پښو خو د ټولو نه زیات په ځناورو کې مینه د بچو سره د اوخي اوخه جاړي بالکل بچو پسې چغې وای نو د اوخي بچي کور تړلی دی په لنګ اوخه روان دی د لیلا په طرف چا به چېرته ګډې سره یا به یې ګډې اوبه راوباسي هغه ځای ته به ورشم به یې وینم نو چې دی روان دی په لنګ اوخه مهار یې لاس کړی نو چې نږدې کېده به د باندې به بیشک اثر زیاد شنو داسې به شو لکه بې خوده چې سړي یهودي هغه مهار به لاس کې سس شو موخه به بیا واپس شو کور ته ځکه چې بچی پاتې شو نو چې دی به بیا چېرته په داسې مې وکتل چې دا خو زه بیا کلي ته رالم نو د اوښه جیلب بیا بیا واړه د معشوقې په طرف نو چې کومې پورې به ټیکو په خود به نو جیلب خو به یې کلک لاس کې نیولې اوښه به ترې خوځېدی نه شوه نیغه به روانه خو چې لاس کې به جیلب سس شو نو اوښه به پېښ چې دا سړی خو جوړېده دی هغه به بیا واپس شو نو دوه درې ځله یې داسې چل وکړ ورځ یې تېره کړم سور نه شو معشوقې ته ونناسېد نو د اوښې نه یې راټول کړی او اوښې باندې مهار پرېښوده چې ځي کور ته او یو شعر یې وویل هوا ناخطې خلفي و قدامي الهوا فإني وإياها لمختلفان وی زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه مې وروسته پاتې ده زما او د دې جوړ نه راځي نو پېدل نه اوښې یې پرېښوده